التاسع السريع بحر السريع چې کوم دی د اجزاء مستفعل مفعولات ولسه بوي دا بعضي بحرونه شي په سر درکې دا طبيعتونه دي کنه چا یو بحر خو خې چا بل بحر د قران تاسو یو سوال دام کولای شي کنه دا څو سوالو کې چیرې د نصر په اعتبار سره خو شعر ډېر اثرناک دی وړای کته خپل کله تقریر کې په نصر کې لګي نه غوډم را اثر نه کوي چې اومنځ په یو شعر نو خلټوي واو واو چې دې خیال دی ځکه شعر کې تاثیر ډېر دی په نسبت سره نصر ته نو قران په شعر کې ولې نه راته یو سوال کې دی چې دغه جواب یو دادې چې ګوره شعر په قران په شعر کې راتلې بل پرځي نو بیا خو با یا په ټولو بهور راته یا په یو بهر راته نو طبيعتونه مختلف دي چا یو بهر وخت دی چا بل بهر وخت نه چا بیا چې کوم بهر خو هغه حساب تلاوت کوله نو تلاوت کوله یا چې چا کوم په کوم بهر یو ور راغلی هغه بهر چا خوښ نه وي بیا بغه وګور په دې کې دا حکمت تاسو پوه شئ په خبره نو دا بعضی بهور داسي چې دا په دغه باندې د بعضی مرګرو په طبيعت باندې خپل نه لګي مستفعل مفعولات مرتين دو پیری یو کړه کې یو پیرا بل کړه کې بل واعرضه اربع لدي سلور قسم عروض دي واضربه سته شپږ قسم ضربونه الاولى مطويه ها چې عروضي مطوي توي پکې شوی توي څه ته ویل شي ها سلورم ساکن حذف کول او مکسوبه چې کسب پکې شوی و متحرک حذف کول و متحرک ته حذف شوی او سلورم ساکن حذف شوی ها دته لګم په مفعولاتو کې ګورو تا اضربها ثلاثه د دې قسمه عروض د لپاره به درې قسمه ضربونه راځي څو قسمه راځي الاول مطوي موقوف چې توي پکې شوی او موقوفي و متحرک ساکن شي و متحرک ساکن شي وګورو تا ازمان الصل مستفعل ما لا يرى مستفعل مثل هر فاعل مثل هر موږ له څه پکار دي موږ له مفعولات پکار دي څه پکار دي مفعولات ځکه هغه خلک خو څه دي مفعولات دي کنه مفعولات نو ګورا وی ځکه دي کې خطوي شوی دي څه پکې شوی دي یو پکې توي سلورم ساکن دي حذف شوی نو 1 2 3 4 دا وته حذف او 1 2 3 4 5 6 7 دا متحرک څه شوی حذف شوی خبره پوهیږئ مفعولات څه کتابونه کې تو دي مفعولات تو به مفعولات تو دي ها که تون شي بیا خو صبي خفيف ته بهري کړه نو دا دې حذف شوی دا سره حذف شو نو صفات شو مفعولا فاعل یو وزن دې کنه مفعولا او د فاعل یو وزن دی یو ترکیب دی دا معنا شو ترکیبي یو دی نو ځکه دلته سره غي مثل هر فاعل مثل هر راون في مستفعل شام ولا مستفعل بعراق فاعلان بعراق ځکه دلته عروض دی او عروض کې دی وی چې توي پکې شوی دی یو پکې صرف توي شوی نو سلام ساکن داتي حذف شو بل دا تو حذف شوی نه دی بلکې تو ساکن شوی دی مفعولات نو مفعولات من فاعلان ته کوم دي نسکو خلک تو ساکن نه لګا دلته ذکر راځي چې في عراق فاعلان الثاني دیم د دقیق عروض د پاره د فاعلون چې کوم راشي مطوي او مکسوب د دې لپاره په شان د دقیق باندې معنی د عروض باندې ضرب هم راځي ځکه مطوي مکسوبي وروته حاجل هوا مستفعل رسم بذا مستفعل تلغزا فاعل مخلولق مستفعل مستعجمي مستفعل محول فاعل جی الثالث اسلم چې سلام پکې شوی سلام څه ته ویل شي حذف د وتدي مفروغ ته وایي حذف د وتدي مفروغ ته ویل شي وتدي مفروغ الله نه دی وتدي مفروغ ته کنه مفعول پاتې شو نو مفعول چې کوم دینو ستا الله کا فاعل مفعول بالکل ټیک ته مفعول فاعل ګورو قالت ولم مستفعل تقصد لقي مستفعل للحنا فاعل للحنا مهلا لقد مستفعل أبلغت أس مستفعل أو معي فعل معي بشيخة الثانية
ها ستاته چې مؤنث راشي نو عروس به دی عروس مخبول چې خبل پکې شوی خبل څه ته ویل شي توي او خبن چې جمع شي توي او خبن چې جمع شي او کسب پکې مشوي دی و متحرک ته حذف شوی دی و متحرک نو وسو ګره په دې کې وکړو په دې مفعولات کې وکړه مفعولاتو کې یو خو پکې ها دوی او مخبل نو توي سره ساکن حذف کول او خبن دیم ساکن حذف کول ټیک شو دا پکې دا خبل شو دا دوه خبل شو او کسب و متحرک حذف کول لکه دا پکې څه پاتې شو ها معولا محول معولا فاعل سيدي فاعل معولا او سيدي کنه درې متحرک یو ساکن درې متحرک یو ساکن وایګه په نو سره اوس تو ګورا دا دغه به د سراجي او ضرب حامس له ضرب په مثل دي هم فاعل راځي النشر مستفعل كن والوجوه مستفعل هدنا فاعل هدنا نيرا وأت مستفعل رافل أكب مستفعل بغنم فاعل بغنم الثالثة عروزي كم دينو موقوفي أو صي مشتوري مشتور خو چې یو حصه نه مکمل تلی دی و ضربها مثلها دسي پکارو وهي الضرب چې هغه صرف ضرب خو دې شته نه نو یو سیس پاتې شوی دی کنه وهي الضرب هغه ضرب په حساب نه هغه پاتې شوی او اولې ست نه مکمل شوی حذف شوی او وقف ست ویل شي وقف ست ویل شي راواله ویا خو وقف ها ومتحرك ساكن كول ومتحرك وقف ودي نشته يا ها وقف بدي علل كده ومتحرك ساكن كول ومتحرك ساكن كول نستريد دي بدا مفعولات نه دا با ساكن شي مفعولات نه دا وسه جوړ شي مفعولان بده جوړ شي څه جوړ شي مفعولان بجوړ شي ګورو ينزحن في مستفعل حاباتها مستفعل بالابوال مفعولان بالابوال مفعولان الرابعه مكسوفه مشتت كسب پکې شوی هم متحرک ته حذف شوی وي مفعولا پاتې شو مفعولا به محول شي صدا مفعولون یو شی دی کنه یا صاحبي مستفعل رحلي أقل مستفعل لا عزلي مفعول العاشر لسم بحر چکم دینو اغا منصرح وأجزاؤه مستفعل مفعولات مرتين مستفعل مفعولات دي كم مفعولات تو دي بشار نسخه غلطه کړي وأعارضه ثلاث درې قسمه عروض دي لکه څنګه چې درې ضربونه دي الاولى صحيحه چې عروض صحیح خبره ختم شوه وضربها مطوي ضرب کې توي شوی سلورم ساکن حذف شوی بیته ان ابن زي مستفعل دل زال مفعولات مستعملا مستفعل للخير يف مستفعل شي بي مصري مفعولات هل عرفا او مفتعل هل عرفا مفتعل راځي موږ له څه پکار دی مستفعل پکار او دوی ته پکې وشو کنه مستفعل کې ته وکا مستفعل دې کې ته وکا سرور ساکن ته څه کا حذف نو مستعل پاتې شو مستعل محول کا مفتعل هل تراغله کنه دراغله مفتعل موږ سره راغله وایګې پین خاجي دا خبره ختمه شوه الثانيه موقوفه چې موقوفي وم ساکن پکې متحرک وم متحرک پکې ساکن شوی منهوکه منهوک تاسو باندې څه وایي چې دوی سیتلی وایي څه پاتې شي درې مې څه پاتې شي وشبي وضربها ضرب په دغه دلته هي ضرب پکارو صبرم بني مستفعل عبد الدار مفعولات يا مفعولان
صرف متحرك ساکن کړه وای کنه پوهه کوي الثالثه مکسوبه چې کسب پکې شوی کسب هم متحرک حذف کول دوی امن حکومي وضربها مثلها وهي ضرب پکار دی ويل څنګه دی ويل سع مستفعل دين سعدا ها دين سعدا مفعول يا فاعلان مفعولات محول کا فاعلان تا فاعلان هم صحیح دی و متحرک په پکې ساکن شي کنه مفعولان دين سعدا مفعول پکار دين سعدا مفعول تكتك صحيح يا صحيح تاخذ مكمل ثالثه كان جي خاجي الحادي عشر الخفيف يقول سم بحر خفيف واجزاؤه فاعلات مستفعل فاعلات مرتين فاعلات مستفعل فاعلات دو پیره په کې دا راغلي یو کړي دوه کړي وعارض ثلاثه واضرب خمسه درې قسم عروض ده او پنځه قسم ضربونه دي الاولى صحيحه چې عروض صحيح دا پر دوه قسم ضربونه راځي الاول مثل فمثل عروض صحيح ضربهم صحيح خبره ختمه شوله حل فاعلات حل اهلي فاعلات ما بين در مستفعل ناپا بادو فاعلات ناپا بادو لي وحلت فاعلات علوية مستفعل علوية استخالي فاعلات لاستخالي فاعلات ويلحقه التشهيس جوازا تشهيس ته ویل شي تشهيس دی اصطلاح ده وتدي مجموع متحرك اول یا چې کم دینو او متحرک اول ساکن کول متحرک اول څه کول ساکن کول تشخیص وي لکه مستعلون دی کنه مستعلون دی وته دی مجموع او کې متحرک اول ساکن کول متحرک اول ساکن کول ويلحقه التشخيص جوازا وده بخلوي هو تغيير فاعلات الى زنه مفعولون وش پوچا چې کله فاعلات هم څه ته وستل مفعولون ته وستل خیال دې فاعلات د وته دي مجموع چې کوم دی د اول متحرک ساکن کول ساکن غرزول متحرک ساکن کول نو فاعلات پشي نو فاعلات خو مفعولون ته نه محول کیږي فاعلات دالب تن حذف وجه ولا لام ساکن شو متدي مجموع متحرك اول ساكن شو تسوي ايش ليس مما فاعلات ليس مما فاعلات تفسترا مستفعل تفسترا دي كم خبر شوي دي ها ده مستفعل ده تفسترا دي انه متعلون دي خل دي كنا دي متعلون ده محول كاين مفاعلون ده محول كاين دي كم دي دلته په حشوه كم د تعلیل شوی دی خیالم دی کنه نو خبره په عروض ضرب کې کوله په دې حشوه كم شوی دی حب ميت فاعلات حب ميت فاعلات انما المفاعلات تميت دلته تشخيص دی ها دا خبر دی نو دا مستعيرون پکارو دا متعيرون دی متعيرون به محول شي مفاعلون تا احيائي مفعول من لا فاعلات پکارو کنه مفعول دا پکې تشخیص دی اوس دا پکې څه دی تشخیص بند کړه دا عروضیان خپل استعلام جی صفه لکه په دې باندې پوه شولای اخو سدي بیا څه ویلان دي خو دیم شعر سره پر راوړل دی چې دا شعر یې پوره کړی دی استشهاد د پر چې دا په دوړ وې کې دی چې بل کوم دی او دام دا چې ګوره دلته تشخیص راغی کنه نو که په دې لاندې کړي کرا نه څه مسله نشته دا پر دا بل شی وروړي په دې بل کې تشخیص نشته او کایو کنه کې پکې په شاعر بدل لازمه نه ګوره انما المفاعلات تميعي او متعلون دي متعلق كم خبر شوي دي انت بحشوه كم خبر شوي شكائبا فاعلات شكائبا فاعلات دلتم خبر شوي فاعلات بكارو كان انت فاعلات غالب دي حسب كده دوم ساكن حسب كده خبر كاسبا فاعلات له قلي متعلون له مفا تكتي سيدي له قلي مفاعل متعلون چې کوم دی نو بیا موږ متفعل محول کړی دی موږ فاعلون
ټیک شو لا دې کې تقریبا ټول کې خبر شوی للرجاء فاعلات للرجاء ګوره په غړمبي شعر کې تشخیص شوی دی په دې کې چې په خپل ځای فاعلات راغلي ټیک شو لا دا مسله ختمه الثاني مخذوب چې ضرب محذوب حذف پکې شوی حذف څه ته ویل سبب خفيف لري کول فاعلاتنا تل لري کا فاعلا پاتې شو فاعلا محول کا فاعلون ليت شعري فاعلات هل ثم هل مستفعل آتيا هم فاعلات أم يحولا فاعلات من دون ذا مستفعل كرداء فاعل كردا فاعل الثانية محذوفة چې عروضی مخذوفی حذف پکې شوی سبب خفيف ته حذف شي وضربها مثلها ضرب په مثل دا عروض هغه کوم چې کوم دینو حذف شوی رو سبب خفيف ته حذف شي فاعلون پاتې شوی فاعلاتون نو جوړ شوی فاعلون ان قدرنا فاعلات يوما على مستفعل عامر فاعل ننتصب من فاعلات هو او ندع مستفعل هو لكم فاعل الثانية مجزوءة صحيحة چې عروض صحیح او مجزوء وي لکه فاعلات تن اخر نه کړ شوی نو څه پاتې شو فاعلات مستفعل پاتې شو وګورئ او ضرب په مثل د عروض هغه مجزوء صحیح ليت الشعر فاعلات ماذا ترى مستفعل بس یو کړي پورا شو عمرو فاعلات في امرنا مستفعل في امرنا الثاني مجزوء چې مجزوم یا مخبون می خبر پکې شوی مستفعلون پاتې شو مستفعلون کې څه وکا خبر وکا نو متفعل پاتې شي متفعل محول کا مفاعل تا څه ته محول کا الکه تاسو په یوه کې نه ځاسې لګی ما كل خطب فاعلات ان لم تكو مستفعل ان لم تكو او كل خطب فاعلات او ان لم تكو مستفعل تكتب مستفعل نو غضبتم فاعلات نو غضبتم يسير فعول ضرب کې چې کوم دینو دغه شوی دی کنه جی قصر شوی دی ښا قصر مقصور دی حذف ساکن السبب ګوره موږ لا پکار دی مستفعل موږ څه پکار دی مستفعل او دلته مفعول نه دی ګوره تا مستفعل نو دی په دې کې قصر شوی دی او قصر څه ته ویل شي ساکن د سبب چې کوم دی ساکن حذف کول او متحرک ساکن کول دا ته حذف کول ساکن مستفعل پاتې شو مستفعل مفعول ته محول یو شی دی کنه دی مستفعل مفعول جی وګورئ ته الثاني عشر دولسم نمبر بحر چې کوم دی کنه واجزاه مفاعل فاعلات مفاعل فاعلات مفاعل مضارع وي بحر مضارع وبيري مجزوب وجوبن دي وعروض واحده صحيحه يو قسم عروض صحيح وضربها مثل هذا كتاب کې اړو تعلیلات به کیږي نه بالکل صحیح تاسو دې ډېر خوشاله شئ یو قسم عروض صحیح ضرب په مثل د عروض خمسه وغيما به ختم دعاني مفاعيل او دې کې لکه مسله شته ګور په دې حشوه کې تعلیلات شته ښه عروض کې نشته او دې کې څه دي دعاني دا مفاعل راځي موږ له مفاعلن پکار موږ له څه پکار دی نو دې کې کپ شوی دی کپ څه ته ویل شي وم ساکن حذف کول ته ویل شي نو دعاني مفاعل دعاني او یا سعاده الى ذلك لا سعاده لا سعاده فاعلات لا سعاده دواعيها مفاعيل تاسو ته کسب پکې او دا هغه پکې شوی دی او کپ پکې شوی دی ها او واسعاده فاعلات واسعاده جی مجزود ها ترست مفاعلون دریم چې کوم دی دا دوړو نه حذف دي عروض نه حذف دي نو اولې کړي نه دویمه کړي نه څه دي بن کزل نمبر دي دیار لسم الثالث عشر المقتضب واجزاؤه مفعولات مستفعل مرتين دوفي مفعولات مستفعل مجزوب وجوبن دي یو قسم عروض راځي ها متوي چې توي پکې شرم ساکت دي حذف شوی مجزوب وجوبن مطلب درې تفعیلی دي کنه یو به حذف کیږي مستفعلون پاتې شو مستفعلون کې شرم ساکن حذف کی نو بیا
متعلون پاتې شو کنه متعلون مستعلون مستعلون چې کوم دي نشته محول کا مفتعلون ورو اقبلت با مفعولات اقبلت با مفعولات لاح لها مفتعل لاح لها مفتعل طيب کې شوی عارضان مفعولات عارضان دلته به کوم توي شوی د خپ حشو کې مفعولات پوښلې پی عارضان مفعولات مفعولات نه دی ښا مفعولات دي سره هم ساکي د پويږي به کنه كالسبجي مفتعل كالسبجي الرابع عشر لك دغه هم لندو ها سوار لسم نمبر چې کوم دینو المجتس ته مجتس واجزاؤه مستفعل فاعلات فاعل مرتين دا مجزو وجوبا دی یو ته ورته وجوبا حساب کیږي نو مستفعل فاعلات پاتې شو وعروض یو قسم عروض دی صحیح دی وضربها مثلها ضرب بمثل عروض بيته البطن من مستفعل ها خميس فاعلات ها خميس فاعلات والوجه مثل مستفعل للهلال فاعلات للهلال فاعلات دي كم تشخيص راضي تشخيص ها انت التشخيص اللي كده تشعيص اللي كده انت تشخيص كنا تشعيص او ده تشعيص دي انت غلط ده كتابونه كده وشراو النسخه غلط اللي كده تشعيص كم ده كنا دا فاعلات مفعول ته محول کول دي پوچ پوچا لما لا يعي مستفعل ما اقول فاعلات ذا سيد المستفعل مأمول مفعول مأمول نا خبرم ختم الخامس عشر المتقارب اجزاؤه فعول 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 ده بقى مستعمل لازم فعول 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 ها مستعمل تاسو جنود جمشید نو اورېدلې هغه بچي ناتونه وی کنه او په دې باندې ها محمد کا روزہ قریبا رہا ہے ها څنګه دی ورپسې بلند په اپنا نصیبا الګه وای کنه ها بلند په اپنا نصیبا رہا ہے فرشتوں تو دیدم پیغام ان کو ها کہ خادم تمہارا سعیدا رہا ہے دام په دې باندې وکړل فعول فعول زمونږ مولوی صاحب یو بل دغه وایي ها پښتو والا زدرزم ادل بر تمنا لرم چراوړم ز ایما امنا لرم زمینا کوما مدینه سرا چې هر وخت پی کر دروز سرا فعول 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 سلور پیری په کړی کې دی فعول وایګه پی نو مولوی صاحب په پښتو اشعار په دې باندې اکثر ویلي دي جی وله عروضان دو قسم عروض دي سته عدد شپږ قسم ضربونه الاولى صحيحه واضربها اربعه چې صحیح د عروض راشي د په سلو قسم ضربونه راځي الاول مثله ومثل لسبعني د عروض وبيته فاما فعول تميم فعول تميم فعول نمر فعول فألف فعول هم القوا فعول مروبي فعول نياما الثاني مكسور ضرب دا ضرب مكسور دي قصر پکې شوی قصر څه ته ویل کا دو سبب ساکن حذف کوله متحرک څه کول نو فعول نه چې دغه حذف کی ها ساکن حذف کی متحرک ساکن کی فعول پاتې شو فعول څه ته محول کا فعول چلون پکې راشي فاعل تكيدي فاعلان نكي فاعلان د په خپل ځای پر دې کېږي پرې دا وښلې بي ها ويأوي فعول الى نسبعول وتنبع فعول اسات وشعث فعول مرازي فعول عمسلس عمسلس فعول سعال فعول سعال فعول پاتې شو کنه او الثالث مغضوب چې حذف پکې شوی روساوي حبيب ته حذف فعو پاتې شو فعو ها فع ستا محول شو فعو فعو شعال فعو نم محول کېږي شي دا سم نخ کاری فعو کا فعل وینو صحیح فعو فعل
وأروي فعول من الشعر فعول شعرا فعول عويسا ينصر فعول رواة الفعول الذي قد فعول رووا فعل يفعول. الرابع أبتر ضرب أبتري ها بتر پکې شوی بتر څه ته ویل شي قطع جمع حذف قطع سلورم دا قطع سبب خفيف ساکن حذف کول متحرک ساکن کول دې ته څه ویل شي قطع وتوي کنه او حذف سبب خفيف مستدل وسګورتا خليل فعول يعوج فعول على رس فعول مدار فعول خلت من فعول سليم فعول ومما فعول يح قل وګورئ موږ له څه پکار دی فعول پکار دی دی وی چې په دې کې حذف هم شوی دی او قطع پکې هم شوی فعول حذف پکې هم شوی دی حذف خدا لري او د فعول دا ساکن حذف او دا سکه فعول يح حذف شو پکې اول پکې څه شوی دی قطع پکې شوی دی ساوي خفيف ساکن حذف کول ټیک ده دا حذف کول دا ساکن کول فعول کنه فعل نو دلته سراغه یا او فع پکار دی فع پکار تاسو ګورئ قصد د دغه تعریف وګورئ ابتر قطع جمع حذف دی قطع جمع حذف جدا وجهتنا لرشن دا عين ساكن شوي فعولون دي كنا فعولون او جي فعولون دي او جي من مفعولون دي كده ٹھیک ته من غلط لیکل دا شو دا ساکن دا نو باع پاتې شو جی باع دا يح صحیح دی باع را يح خاجي دا خبره ختم شوه الثانية مجزوءة مخزوفة مجزوء مخزوف في مجزوء محذوف ده بعد عروض دي ولا هذا ده بعد قسم ضربون رازي ها مثلها ضرب والأول مثلها وبيته أمندم فعول نتن فعول فرد بعو كنا حسب بقى شوي كنا لسلمى فعول بذات الفعول غزا فعل عزا فمثل لا غيبان يا فعو بالي وشري الثاني مجزوء ابتر بتر پکې شوی بتر تاسو ولته باع بات شو کنه نتعبب فعول ولا تب فعول تئس فعل فما يقفعول زياتي فعول كا ابتر السادس عشر داش بارسم بهر چې کنده امام اخفش په ذکر تاسو پوښه په خبره دایما مې خلیل مدن نه وځکره زه وګورم په عاشر کې نشته دی اګي پنځل دی اول چې کوم تاسو شی فاعل سرور پیری یو کړای کی فاعل ملی نغمه چې کوم ده نه میرے پیارے وطن تو سلامت رہے په دې باندې جوړ فاعل ما خو مال راځي نه جا څنګه ده اب څه وای میرے پیارے وطن تو سلامت رہے په دې باندې جوړه ده واربعه وله عروزان دو قسمه عروض ده او څلور قسمه ضربونه دي الاولى تامه چې عروض تام ضربها مثل خبره ختمه جاءنا فاعل عامر فاعل سالما فاعل صالحا فاعل بعد ما دې کې حالي کړي من غلطي کړي کنه بعد ما فاعل كان ما فاعل كان من فاعل عامر فاعل الثانية مجزوة صحيح چې مجزوة ته ورته حذف شي وي سلو به درې پاتې شي صحيح او د دې درې قسم ضربونه راځي بیا الاول مجزوع چې پای کې خبن شوی خبن پکې وشي فاعلون کې خبن وکنه فاعلون پاتې شو ٹھیک تا خو دې بیا بل خبره کوي مرفل ترپیل پکې شوی دی او ترپیل څه ته ویل شي متد مجموع باندې سوي خفيف سوا کول سوي خفيف نو دا فاعلون دی نو فاعلون نون دشي بشي فاعلون نون دا بشي فاعلاتون بشي فاعلات خلي سيكي كنا
وګوره دارسوع فاعل أو دابشج فاعل رعماني فاعل رعماني أو صحيح دي دلته بكي رعماني دام فاعلاتون دي ښه خو دوی دا مسرع دی تاسو ته ما بله یو خبره کړې مسرع پیژنئ تاسو ته مې صرفیانو ته شاذ وایي دوی ته څه وایي مسرع صحیح راځي دا پکې مسرع دی خلاف قیاس راغلی قد كسى فاعل هل بلا الفاعل ملواني فاعلات ملواني الثاني مجزوء مزال وبيته مجزوء مزال رازي او بيت سده بيت سده مجزوء مزال تزيل پکې شوی سبب خفي په یو ساکن حرف سوا کا نو فاعلان بشي فاعلاتون بنشي څه بشي فاعلان بشي هذه فاعل دارهم فاعل أقفرت فاعل أمزبوا فاعل رنمحت فاعل حدهور فاعلان حدهور الثالث مثل فمثل عروس عروس صحيح ضربهم صحيح قف على مستبع قف على فاعل دارهم فاعل وبكيا يا وبكيتم رغبا فاعل بينأت فاعل لالها فاعل ودمن فاعل والخبن فيه حسن وخبن پدې کې چې کوم دینو خپل دی ښا ټوله کړای کی خبن څه دی خبن نو فاعل پځبا فاعل ده اکثر مقبول استعمالي والخبن فيه حسن څه معنا ده اکثر دی مقبول كرة فاعل طرحت فاعل بسوا فاعل لجة فتلق فاعل قفها فاعل رجل فاعل رجل والقطع في حشوه جائز وقطع بحشوه جائز ده سرهم ساكن تحذف کا ها فاعل سرهم ساكن سكي قطع سرهم ساكن دو وتدي مجموع ساكن حذف کولا فاعل بشي کنه فاعل محول کا فعل انت ستا فعل بوي بیا مالي فعل مال ها فعل صحیح ده کنه الا فعل درهم فعل او بر فعل زوني فعل ذاك فعل ادهم قد اجتمع فيه قد اجتمع کله دواړه جمع شوي ضرور ټکی دي کنه نو په یو کې دغه شوی خبن بلکې قطع یو کې خبن بلکې ها فاعل د سره زمت فاعل ابل فاعل للبي فاعل او نضحا فاعل في غو فاعل ردها فاعل متقد فاعل سلك فاعل ها تنبق اتنبل فاعل فاعل تنبق